د خیر سره تبلیغ والا ملګري رااله نو خیر دی چې یو دوه پلیټه یو پلیټ ترکاري راوړه د چاړه تم سمنی کیږي خو دې خو کې خو ثواب په دومره ملاويږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه ته وی زما صحابه څوک چې په روزدار باندې روزه ماته کې الله جل جلاله به د جنت طعام وخوري الحمدلله سبحان الله څوک چې په روزدار باندې اوس کی الله به په ابي کوثر وبوس یو صحابي پاسه دی یا رسول الله مونږ خو غریبانانی دومره وسم نشته چې د دې روزدار دا روزه مونږه په خوراک ورسمانی مطلب دومره سور کو چې دې پیمول شي ورته وی د لسی یو ګیلاس ولا راوړه د کجوري یو ایسه ولا راوړه یو کجوره دوه راوړه کېده وزلاش انما الاعمال بالنیت لا يكلف الله نفسا الا وسعها چې څومره ستا وس کېږي هغه مطابق وکړه نیت دې د ډېرو دی الله به اجر د ډېرو درکوي تعالی دا خو د دې پورې نه ده د چا به د سور چی وس کېږي د چا به د شنې چی وس کېږي د چا به د پیو د چی وس کېږي د چا به ورسره د کیر وس کېږي د چا به د الو وسي د چا به د کچالوي د چا به د صافي د چا به د ټیپوري و اصل سیس خو نیت دی که نه په نیت باندې به فیصلې کېږي یاره څوک وایي چې زه دې ښه شی په بل باندې ونه خورم که ځان ناسم یو پرې کوشش کوي چې بل له ښه شی کېږم او چې وس نشته الله تعالی د هغه ښه شي اجر درکړي او بل چې چاته څه میلاو شو ته م وایه الحمدلله دا مه وایه چې مال یې دا راوړه نو مال یې هغه راوړه بس شکر وباسه د الله په رزق کې خبرې مه کوه چې هر څنګه ده وایه الحمدلله ستا به رزق زیاتېږي چا چې راوړو د هغه به په رزق کې برکات اچولی کېږي یو سحري چې تکې پېشمنې چې موږ تاسو کوو الله جل جلاله پې څومره اجر ورکوي حدیث پاک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې پېشمني ته پاسي او سحري کوي الله پې رحمتونه راوړی الله پې برکتونه راوړی الله یې ګناهونه معاف کوي خو په سحري کې سنت طریقه کومه یوه ده بانک ته چې نږدې روژه بنده شي ښه بانک ته 15 منټه پاتې ګوګو والی شي یا تا ته پته چې اوس 15 منټه بانک ته شته بنده کا بعضې خلک وایي یاره لږ لیټ په شنو په وخت په پېشمني وکړو ایسته به وده شو د ساري مونځ هم پکې را ونغاړي بیا به ګورو او د سحري چې کوم اجر دی د هغې نه دی بری شي د سحري اجر په هغه وخت کې دی چې کوم د سحري خپل وخت دی د سحري خپل وخت د بانک نه له 7 منټه مخکې دغه بندول روزه دې باندې اجر میلاوي